یو صحابي دی هغه په مسکی وزل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل فلان کې نشته. بیا صحابو ټولو ته پته نه وه چې ولې نشته، نه دی راغلی. وی چې یا رسول الله شته دی نه. وی څوک به د هغه باره کې خبر راړي؟ یو کس پاسې دی یا رسول الله زه د هغه خبر راړم. او ورپسې لاړو ووتو کور ته لاړو. چې کور ته لاړو نو هغه صحابي په کور کې ناست دی او د سر یې د زنګونونو په منځ کې نیولی دی، ځوړند کړی دی او جاړي، سترګو نه اوښکې بهیږي، جړه 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 کور کې ناست دی جاړي. د دې تپوس وکړو فلان کې څه چل دی؟ یو زما خو ټول اعمال لاړل، ختم شو، په هغې وجاړم. څنګه ختم شو؟ وی چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په خوا کې ناستم نو زما آواز د رسول الله صلی الله علیه وسلم په آواز باندې پورته شو. او حالانکه قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. د پیغمبر په آواز باندې خپل آواز مو چتوي. که تاسو داسې وکړل ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ستاسو اعمال به ټول ضایع شي، ختم بشي او تاسو به پوهیږئ. نو زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناستم، زما آواز د هغې په آواز پورته شو. نو ما خو چې څومره عملونه کړي دي، مزونه مې کړي، روژې مې نیولي، جهادونه مې کړي، هغه ټول ضایع شول. د دې غم کې ناست یم او سان دغه کار نه کولو. جوړلې هغه صحابي لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر یوړو یا رسول الله تاسو چې چا باره کې پوښتنه کوله خو کور کې ناست دی، دغه حالت دا دی او ما ته تپوس وکړو نو ما ته داسې ووایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مسکی شو، وی فرمایل ویده ته ووایه ته جنتي، دوزخ ته به نه دی، اعمال دې نه دي ځای شوي، جنتي. تسلي ورته ورکړه ځکه چې هغه د قصد نو چې کله به یو کس په جمع کې نو بیا به د الله رسول تپوس کولو او یو ځل دا خواهش ظاهر کو. حدیث مبارک ته نماز زړه غواړي چې زه زلمي ځان سره کم، هغې ته ویم لرګي د ځنګل نه راغونډ کړئ او چې کوم خلک جماعت ته مستنه راځي کورونو کې موس کوي چې د هغې کورونو ته اور واچو. موس کوي لیکن کور کې کوي، ځکه چې اقامت الصلات نه دی. اقامت الصلات دی ته وایي د موس دا نظام، د موس ټوله ډانچه هغه قایم کو. دا هغه ده چې د مسلمانانو د محلې جماعتونه او جامع مسجد دا به ډک وي د خلکو، په دې کې به د جمع اهتمام کیږي.